یوه مسله یې تاسو بلکې دوې مسلې یې تاسو خدمت کې عرض کوم. یو د محرم ولا کومې روژې دي دغې چې کوم فقهي حساب سره دی او استثني نظر سره صرف درې روژې کې مستحب دي. یو یک محرم، یو 3 محرم، یو 7 محرم. دا درې روژې مستحب دي. ما باقي نور روژې بیا کې مستحب نه دي. نور باندې دوره بیا یو ټینګتیا نه دی شوي چې خامخا یا ثواب زیات یا فضیلت زیات. درو روژو باندې استحباب راغلی دی، مستحب شو نه دی. یو یک محرم، یو 3 محرم و یو 7 محرم. دا یوه مسله. دویمه مسله دا دی که چا باندې ماه مبارک رمضان واجب روژې پاتې وي هغه بیا د ثوابي روژې نشي ستای. خبر تم سوچتے چا باندې کا رمضان مبارک والا روژې پاتې مثلا ښځه دی بچی ته شودې ورکولې وجې نه روژې خوړلې دي، حامل وجې نه روژې خوړلې دي، سفر وجې نه چا روژې خوړلې دي، بیمارۍ وجې نه چا روژې خوړلې وي، هغه محرم کې ثوابي روژې نشي ستای، خپلې واجب روژې بچی کوي ستي. دریمه مسله دي کې دغه دی چې دا کومې ثوابي روژې دي که ثوابي روژې کې چا دعوت در کړلو دسترخوان یې وغوړولو چې راشه ما سماړۍ وخوره و تا ته پاته دی که چیرې د سړي سره زه دعوت قبول نه کوم ما نه خفه کېږي. روایت دی چې دغه مستحب روژه ده که ورسره وخوړله د یوه روژه او یا روژو کې بدله شوه. څه شو دی خبرې که مستحب روژې کې چا دعوت د قبول کو سره رجب میاشتې روژې دي یا شعبان میاشتې دي یا جمعې شوې یا جمعې ورځې روژه مستحب دی. که دغو روژو کې تا چا دعوت قبول کو چای ویلی نه یو نغان ویلی نه دته پیش کړلو چې مو طرف نه دعوت دی که دا دعوت ورسره قبول کو تا د یوه روژه ثواب حساب سره او یا روژو کې چې شوه داسې دی لکه اویا روژې د ستلي وي چونکې مؤمن دعوت د قبول کو. اما که رات د کړلو نه د کو قبول تا دا روژه بیا مکروه شوله، اجر یې کم شول. صلوات محمد و آل محمد ورته نه روژه مات خو بیله خبره ده. روژه مات خبره ده زه نه کوم. روژه مات خو خپلې خونې کې کوي او شو دی کې هغه خپل ثوابونه دي. ورځې ټایم اوس ما روژه ده، ثوابي روژه ده چې د یو ځای کې کېناستې چای پروګرام دی ته دې سره راشه ماشه چای وڅښه. دا څه د ورځې دعوت یې قبول کو دا روژه څوکې بدله شوه ورسېد. روژه مات خبر مې نه دی کړې. روژه مات خو بس یا کوې نو خبره دا دی چې 10 بجې دی 11 بجې 12 یوه دوې ثوابي روژه دی. البته دا وایي چې رمضان روژې واجب روژو کې نه ثوابي روژو کې دا رعایت شته دی چې که مؤمن دعوت د قبول کړلو ایتو د یوه روژه بیا اویا روژو کې بدله شوله. دا یې عظمت دی. اما که دعوت یې قبول نه کړلو بیا څه شوله دا روژه مکروه شوله. صلوات محمد و آل محمد باندې بله مسله چې دا مو مرکز کې خیلی وکړي شي دلته ما ذکر کړی وي ناظر په باره کې دی. اکثر مو تاسې نظرونه خلو په څه مناظر دی یو بل یو شی ناظر کوي بچي دپاره ځوان دپاره بیمارۍ ناظر څه خیل ته کېږي دا لږ زده کوي. ناظر کې بقاعده صیغه البسته شي. مو بس اندسې مثلا مثال در کړم زوی مو بیمار دی وار پار ما سغلر شول و اوغان مو اوبه واچولی چې اوغا نظر شوه. آیا دا نظر صحیح دی؟ څنګه غلی شوه؟ نه دی صحیح که خونې د راغې ښځې ته وویله چې زوی مو بیمار و اوغا مو نه نظر که. اول خو ښځو ته پکار دی چې شوهر والا مال کې خپله طرفه نظر ته شوهر اجازت نه بغیر نشي کوی. خپل مال کې وکړه هغه بېله خبره ده خو شوهر مال کې شوهر اجازت نه بغیر نشي کوی. ناظر ته باقاعده صیغې الوستل ضروري دی. صیغې نه مراد یوه جمله دی هغه جمله به خولې باندې الویلي که نه د ولوستله ناظر د نه وشولو کېدای شي په څه بلول کې خو چې کوم شی تا نه شریعت غوښتی و هغه نه وشو. مثلا زه مثال یې در کوم ښځه او مېړه خپله یو غوړ کې جلکی دی غوړ هغوی وس کې واده وشي هغه ته نکاح الوستله ضروري دی که نه دی ضروري؟ که ته وایې چې خپلو منځو کې په زړه راځي دی او شندا کفي دی دا کفي دی نه باقاعده به جملې الویلي چې هغو جملو سره د خپل منځ کې چې جوړ شي ښځه و مېړه جوړ شي. صیغې الوستله ضروري دی.
اندیشون سره نظر د پاره هم څخه غوړي نظر منعقد شي شرعي نظر شي وکړه به دا جمله ویلې زه مثال صدال کوز کتاب چې دا جمله به زړه کې نه تیرای دا به ویلې څه بیاي کای موزویتا خدای شفا ورکړلو کای موزویتا نو ما باندې خدای د پاره کسه خدای نه ما بو کې خاله الله خدای ما د پاره الله د پاره مونږ واجب دي چې زب په صلی الله علیه کای موزویتا خدای چې ورکړلا شفا ورکړه تو څه کیو تاسو څه دا جمله وایي ویلې څه دا بور زیایم خلک غم نه کوي د شی وانه چونکه دا شریعت سره تعلق لري څه غل د شوله ده زبدا ما کوم تاسو وایي تیز وایي چې نورې ووري زبا خدای د پاره پس حلال کو دا جمله شوا کله چې زویته د شفا ملاو شولا پس ته نشه شو واجب شو وسوس کوي چې کچېره اندخ طریقې سره تاسو غاول وسلا جمله د ول وسلا پروردګار ته زویته شفا ورکړلو اوسونه پس حلال شو پس په ځای بیا ډنګار نشلو لوي دا دیوا پیسې هغه په ځای بیا نشي ورکوي که ځای د مقرر کړل د صيغه مثال کې د ځای مقرر کو ځکه خدای موږ شفا ورکړله خدای د پاره بز پس پلنکی ځای کړلو بیا به مغز کې له بز کې به لوایا نش ان شاء الله دا مسله به دوستا واضح شي صلوات الله محمد و علی محمد باندې هغه څه بارونه کوي خو کم از کم دا وی چې وینې مال ته تالش خدا دې څنګه نه خبره ده چې نازل کې ځای ځکه مقرر مکوي چې به ورسره سره رسیدای نشي څه ضرورت دی چې بیا دا وړای نشي او ځنه مشکلات جوړ شي صرف باندې جمله ولې کافي ده نور ته مزي چې به چی تلولوي الله د پاره مونږ واجب ده چې زب په صلی الله علیه کا خدای مثبتا شفا واشه وسی ته مزي خونی کې لولوي زراعت کې لولوي چی تلولای د تو ته به اختیار حاصل